أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وما لكم اوسوش تاسو لرا لا تقاتلون چتاسو جنگ نکوي في سبيل الله فلارد الله تعالی کی والمستضعفين او پخلاص ولو د کمزور خلقو کی من الرجال دنارینونا والنساء او د زنانونا والولدان و د ماشومانونا الذين يقولون کسان چې دی وایي ربنا ای رب زمونگا اخرجنا اباسی مونگ لرا من هذه القرية د دې کلینا الظالم اهلها چې ظالمان دی اوسیدون کې د دې وجعل لنا او اگرزوا زمون د پارا من لدنک ولیا د خپل جانب نسوک دوست وجعل لنا او اگرزوا زمون د پارا من لدنک د خپل جانبنا نصیرا سوک مددگار. آیت مبارکہ کے ترغیب دے جہاد فی سبیل اللہ طرف تا کہ اے مومنانو د الله په لار کې جهاد وکړئ او د جهاد د پر یو وجه موجود ده هغه دا چې په مکه مکرمه کې کمزوري مسلمانان دي او هغه باندې کافران ظلمونه او زیاتی کوي هغه په کورونو کې بندیوان کړي دي هغه هجرت کول غواړي لیکن کافران هجرت ته نه پریزي. نو اے د مدینه منورې مؤمنانو مسلمانانو تاسو لاړ شئ او دغه مؤمنان مسلمانان را اخلاص کړئ چې هغوی د ظلمونو نه او د زیاتو نه بچ شي او هغوی مدینې منورې ته راولئ. مکه مکرمه کې چې څو پورې مکه مکرمه فتح شوې نه وه په مؤمنانو مسلمانان به ظلمونه او زیاتي کېدلو. خپله چې نبی علیه الصلاة والسلام کله مکه مکرمه کې موجود و په دغه 12-14 کاله کې مسلمانانو سره قسم ظلم او زیاتی شوه دی. یا الله تعالی د هجرت حکم راولېږه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته وی که څوک هجرت کول غواړي نو مدینه منورې ته ځي. نو چې کوم بهادر خلک او ځوانانو هغه هجرت شروع کو رو چې کله مسلمانان کم شو نو په مکه مکرمه کې یا زنانه پاتې شوې یا ماشومان پاتې شو او یا معذور خلق پاتې شو او یا کمزوري مسلمانانو چې کوم هجرت په خپل نشو کولی نو کافرانو پای باندې ظلمونه زیاتی شروع کړو په زنانو باندې او په کمزور مسلمانانو باندې مو او څوک گرفتار کړو څوک په کورونو کې بند کړو او دا چا لارې بند کړې چې څوک په دې لارې هجرت لاړ نشي. نو هغوی به غریبانانو بیا دعاګانې کولې چې الله ته زمونږ دپاره څه داسې بندوبست وکړې څوک مددګار او څوک دوست زمونږ دپاره مقرر کړې چې موږ را دې خلکو نه خلاص کړي د مکې والو نه ځکه دا ظلمونه او زیاتي د حد نه سیوا شو. نو آیت کې ترغیب دی مؤمنانو مسلمانانو ته چې دغه کمزورو خلکو د خلاصولو کوشش وکړي بندوبست وکړي او دې د مکې مکرمې نه خلاص کړي. بیا الله تعالی ناشنا بندوبست وکړو څخه الله تعالی را خلاص کړو د مکې مکرمې او مدینې منورې ته رالو او په اتم کال باندې بیا نبی علیہ السلام او صحابه مکې ته لاړو. مکه مکرمه فتح شوه هغه ظلمونه او زیاتی ختم شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه مکرمه دارالاسلام وګرځو. نبی علیہ السلام خو بیا واپس راغی مدینې منورې ته خو په مکه مکرمه کې عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنہ والی مقرر کو نگرانو هغه ډیر د انصاف حکومت کړو. مکه مکرمه کې ظالمانو له سزاګانې ورکول او د کمزور خلکو مدد وکړو.
18 سال نوجوانو د فتح مکې په موقع باندې مسلمان شو. په جوان کې د جوانۍ وینوي او دا ډېر جوش شي، دا ډېر کار کولی شي. عتاب ابن اسید رضی الله عنه جوانۍ کې او 18 سال جوان او جذبه کې او نبی علیہ السلام دی د مکې مکرمه امیر مقرر کو. دی غریب د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې بیا وفات شو. د عمر رضی الله عنه په دور خلافت شروع کېدو. فتح مکې په موقع مسلمان شو د 18 سالو. د 25 سال عمر کې بیا دی وفات شوی دی یا د 26 سال عمر کې. خدا 15 کال داسې ناشنا حکومت کړل مکه مکرمه کې چې مکمل انصاف قائم کو. دومره سخت انسانو چې اعلان کړو کچره څوک د مون نه پاتې شو په مکه مکرمه کې د جمعي ملک شریک نشو وی دا نه بسر کلمومه. دومره سخت اړه جاری کړو نو هیڅ څوک بکور نشو پاتې کېدی. جمعه ته به مهارت لرو تر دې چې بیا د مکې مکرمه خلکو نبی علیہ السلام ته شکایت وکړو چې دا دومره سخت امیر دې مقرر کړی چې وی که څوک د مون نه پاتې شو نو سربت نه کلمومه. د چا نه به هدیه نه قبلوله، هیڅ چا نه به تحفه نه اغسته. وی زه امیر ما، زه ګورنر ما، هدیه مدی نشته دی. یو سړي ور 2 صادر راولېږلو، قبول یې نه کړو، غلام له ورکړو په خپل وانه غستو. نبی علیہ السلام چې کله دی امیر مقرر کو نو 2 درهم یې ردو ماهانه تنها مقرر کړه. صرف دغه 2 درهم به اغستلو، د 2 درهمو نه علاوه 1 روپۍ به سیوانه اغسته. خو په ځوانۍ کې لاړو دنیا نه. نبی علیہ السلام او دارنګ عتاب ابن اسید رضی الله عنه په شکل کې دعاګانې قبول شوې. مؤمنانو به دعا کوله خدای زموږ لپاره یو دوست مقرر کړي، څوک مددګارو. نو ولی چې و نه نبی علیہ السلام شو مددګار عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنہ شو. آیت کې د دې خبرې ترغیب ده چې کچری یو مؤمن مسلمان د کافرانو په قبضه کې وي، هغه قید کړی دی، نو په مسلمانانو باندې دا خبر لازم ده چې دا د خلاصولو کوشش وکړي، دا مؤمن مسلمان در اخلاص کی. امام مالک رحمت الله علیه وی دا واجب دی په مؤمنانو باندې چې دغه مؤمن مسلمان به د کافرانو د قید نه بخلاصي په 2 طریقو سره. یا به سره جنگ کې کده جنگ طاقت دی وي، کده مسلمانانو د جنگ طاقتي کافرانو سره نو جنگ وکا او دغه مؤمن مسلمان در اخلاص کا. او کده جنگ طاقت نشته نو بیا ول مال ورکې. مؤمنان مسلمانانو سره بیت المال کې مال به ورکې، کني چنده به وکي او دغه مؤمن مسلمان بر اخلاصي. پدې راجا داهر چو د سن کې دا سن او هند دا درونو دا موږ کنه سند او هند دا درو د نوح علیه السلام په اولاد کې دا درونو یو هند کې او بل سن کې نو هند او سن مشهور شو. نو په دې سن کې د راجا داهر حکومتو یو زنانه هغه قید کړی و او هغه سره ظلمونه او زیاتی کولو. هغه زمانه د معتصم بالله و. معتصم بالله د بنو عباس لوی بادشاہ او خلیفہ هغه په عراق کې صدون لوی د الله تعالی ولی نو خو غیرتمند انسانو. دا زمانی خلیفګان او بادشاہانو کې غیرت ډېر زیاتو، دومره زیات دیندار بنو خدای چې غیرتمندو وینه پکې اصلي نسل والو نو ځکه غیرتمندو. نو دلته کې دې زنانه وا معتصمه هو، اے معتصم راشه زما مدد وکا. نو راجا داهر وی چې چرته معتصم او چرته تو معتصم کم ځای کې او ته کم ځای کې. خدا आवाज چا دا خبره چا معتصم بالله تو رسوله. معتصم بالله قسم هوړو چې ترسو مې دا زنانه نه راخلاص کړي پارام بنه کینم. هغه د عراق نه یو لوی لښکر تیار کو راغی او دلته کې په دې سن باندې حمله وکړه او هغه د زنانه چا په قید کې و راجا داهر قتل کو، مردار کو. مسلمانانو داسې دورم تیر کړی دی چې د یو زنانه د आवाज د پاره و ملکونه فتح کېدل با او فوج براتو د کمزې نه کمزې ته د مسلمان داسې یو شان او داسې یو دورم تیر شوی دی. د مسلمانانو دا خبر لازم ده چې خپل مؤمن مسلمان رور او زنانه که د کافرانو په قید کې ده
هغه به راخلاصي به یا به ورسره جنګ کی، او که د جنگ طاقت نشته لکه نن سبا د مؤمنانو مسلمانانو د جنگ طاقت نشته دی، ملکونه 58 دي خو لیکن په نش باندې حساب دي، نو کم از کم مالی طاقت شته دی. مسلمانانو سره مال او دولت ډیر زیات دی، مالی طاقت د دې خسي واره داغینا د مال په ذریعہ سره د مؤمن مسلمان بر اخلاصي او دا خلاصول په دی باندې واجب دي. وما لكم لا تقاتلون دا د ما معنا را سو شو، ما معنا ایو شیئن سشی دی یعنی سو زر دی، لکم ستاسو را پارا استفهام انکاری دی، یعنی مومنانو مسلمانانو ستاسو را پارا اس اوزر نشتا چې پارام کینه، او ستاسو مومنان مسلمانان د کافرانو په قید کی او هغه سره د ظلمونو او زیاتی کیږي. وما لکم سو شو تاسو لرا لا تقاتلون دا ترغیب دی جهاد طرف ته. او امام ابن عاشور وی اذا ما لكم لا تقاتلون فمانا دا امر سره دی، یعنی قاتلوا فی سبیل الله، دا الله فلاره کې جهادو کې جنگو کې دا کمزور خلکو در اخلاصولو د پاره. لا تقاتلون چې تاسو جنگ نه کوي فی سبیل الله فلار د الله تعالی کې، جنگ به د بل مقصد د پاره ني، جنگ به صرف او صرف د الله د رضا د پاره او د الله د دین د غالب کېدو د پاره بوي. فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې چې د الله لارې نه مراد د الله دین غالب شي. والمستضعفین مستضعفین کمزور خلکو ته، ضعیفانو ته، دانه چې د بدن نه کمزوري وي او دانه چې غني بیماری او دانه چې غني معذور دي دغم کمزوري دي. او دلته مستضعفین نه مراد هغه خلک دي چې صحتمند دي او کافرانو قید کړي دي، د کافرانو غلبه د پای باندې هغه بندیوان کړي دي، قبضه کې راوستي دي، ځکه مستضعفین وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری کی روایت ته دعا به کول په مانځ کې، اللهم انجل ولید من الولید، د خالد ابن ولید رضی الله عنه ورورو د ولید ابن مغیره زویو دی غریب بیم کې گرفتار کړو، په کور کې او ظلمونو او زیاتی به کولو، پات کړو باندې او په زنجیرانو تړلو. نبی علیہ السلام بوله دعا کوله اللهم انجل ولید من الولید، الا دا ولید ابن ولید را خلاص کې. وسلمة ابن هشام دا د ابو جهل ورورو سلمہ ابن هشام په دبم ډیر ظلمونو او زیاتی کولو، خدای دې را خلاص کې. وعیاش ابن ابي ربيعه دا ابو ربيعه زو عیاشو دیم گرفتار کړو، ظلمونو او زیاتی په کولو. نبی علیہ السلام په موس کې دې لپاره دعا کوله خدای دې را خلاص کې. والمستضعفین من المؤمنین، او نور مؤمنانو کمزوریو هغه هم گرفتار کړو، نبی علیہ السلام بوله دعاګانې کولی. دارنګ ابو جندل رضی الله تعالی عنہ، ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ دم کمزور صحابه، یعنی جسمانی قوت او طاقت او کافرانو دی گرفتار کړو، نبی علیہ السلام بوله دعاګانې کولی. په زنانو کې د عباس رضی الله تعالی عنہ بیبي وا ام الفضل کنیت ته، لبابا رضی الله تعالی عنہ نوم دی، دام غریب مکه مکرمه کې پاتې شي وا. عباس رضی الله عنہ راتنه مدینه ته او دا یوازې راتلی نشوه. ابن عباس رضی الله عنہ معشومو دیم التکی مور سره، ابن عباس رضی الله عنہ زم په دغه کمزور خلکو کې مزو زما مورو. نبی علیہ السلام چې وفات کېدو عبد الله ابن عباس رضی الله عنہ د 14 کالو د اندازو لګوي چې د فتح مکې نه مخکې بر د عمر سونو نشپغو کاله د عمرو دی زم په دغه کمزور خلکو کې ومه. عقبہ بن ابی معیط مشهور کافر دی، دا اگر رزیل انسان دی چې او پیرا بخاری کې روایت ده عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام منس کو او د کافرانو وکسان ناستو او ابو جہل وی چې پلانکیزه کې کساب خانه ده الته کې چای او تازه حلال کړي دي، څوک بلل شي چې داو هغه او جړي هغه پړکوسو هغه سر ډک وروړي او نبی علیہ السلام د پاسه واچي. نو دا رزیل عقبہ بن ابی معیط لاړو او دا هغه سره اوچت کړو، وخصونه غټي دغه ګن بسونه بیا نبی علیہ السلام په سجده کې او د نبی علیہ السلام د سټ د پاسه کې خودو دومره وزن او چې نبی علیہ السلام حرکت هم نشو کولای،
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مار سکتل هو اسمنو چې پاسې دلیو ما او نبی علیہ السلام اخلاص کړی وي او یا د کافرانو ته مسویلې وي لکه د کافرانو دومره غلبه وا د فاطمه رضی الله عنها خبر شو اگر له جنې وا د کافرانو ته بدر دوی نبی علیہ السلام داینه صفا کو او اخلاص کو نبی علیہ السلام لا سوچت کړو او خیریه وکړو خو ناشنا خیریه وکړو یا الله اللهم احصهم عددا اے الله دا وکسان شمار کې یو تند نه پاتې نشي خلقی الله شمار کا په نمبر باندې ابن مسعود رضی الله عنه د بدر په میدان کې ما وکتلو دا وکسان ډیری شو سرونه کلم شوی یو تن پکې باقی پاتې نشو نو دا عقبه بن ابي معيط د لور او ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دام په دې کمزور خلکو کې وا دې سرورونو ظلم او زیاتی کو دا مسلمان شي وا چې کله د حدیبی معاهده وشو نو دا په ووم کال باندې رااله یوازې د خزاعی او سړی وغیرہ ته دا سرم رااله مدینی منوره ته هجرت وکړو چې څنګه رااله نورونه ورپسې رااله مدینی منوره ته او نبی علیہ السلام ته وی تا سره موږ معاهده کړې ده او معاهده کې لس شرایطو کې یو شرط داو کله مکی مکرمه یو سړی مسلمان شو مدینی منوره ته لاړو نو مسلمانان به دا سړی کافرانو ته واپس حواله کیبا او کله مدینی منوره یو مسلمان مرتد شو او مکی مکرمه ته راغی نو مکی والا به نه واپس کی نو د ام کلثوم رضی الله عنها رونه رااله وته معاهده کې مونږ دا خبره لیکلی و کله مکی مکرمه یو سړی مسلمان شو مدینی ته راغی تاسو مونږ ته راکوي وی زمونږ خور ام کلثوم مسلمان شوی دا مدینی ته راغی مونږ راکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو معاهده سړو بارکه شوی دا په معاهده کې مونږ دا لیکلو چې د مکی مکرمه یو سړی مسلمان شو مدینی ته راشي د خزو په کړو ذکر نشتا او دا وهم دغه ټیم کې رااله نبی علیہ السلام ته دا ویل شو چې معاهده سړو بارکه خزو بارکه نه ده لہذا تاسو مونږ د معاهده پابند یو خدا خزه ذات ته بس هغه بیا کوی شو چې موږ خبره پوره نه لیکلې هغه واپس لاړو ام کلثوم رضی الله عنها په دې طریقې سره مدینه منوره کې پاتې شو بیا نبی علیہ السلام دی نکاح زید رضی الله تعالی عنہ سره کو زید ابن حارثه رضی الله عنه هغه چې بیا په غزوه موته کې شهید شو بیا ردی نکاح زبیر ابن العوام رضی الله عنه سره شو بیا رسو زبیر رضی الله عنه دی بیا طلاق ورکړو نو بیا ردی نکاح عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ سره شو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې کله وفات شو سلورم نکاح عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ سره شو دا سه دور د صحابه بدانه چې جنې با کونډه شون بیا بکور کې ناس توا او شپاورل به شمارلو د زنانو با سلور نکاحونه بکیدل با دو نکاحونه درې سلور پنځه عاتقه رضی الله تعالی عنها سلور پیری کونډه شوی تا په پنځم ځل باندې وسره علی رضی الله عنه نکاح کو هغه ته نکاح میں تا سر کړه دا ډېر سعادت ته کو چې چا سر نکاح کو مغه شهید کیږي وکتا سر می نکاح کو تب هم شهید شي او اسلام ته ستاره غټ ضرورت ته نو دا سه د زنانو یو لوی فهرست ته چې نکاح به وشو څنګه خاون به مړ شو فورن بل نکاح به کو پس تاونو زنانه داسې نبی علیہ السلام په زمانه کې موجود دي چې د کونډوالي ژوندۍ به په کور کې نه تیروله فورن نکاح به کې دا سنت عمل نه والمستضعفین او په خلاصولو د کمزور خلکو کې والمستضعفین ای وفي خلاص الذين استضعفهم الكفار په خلاصولو د کمزورو کې نو کمزوري دانه چې جسمانی کمزوري وو خو کافرانو دی کمزوري کړیو گرفتار کړیو قبضه په کړیو دا کمزوري خلک سوق دي من الرجال د نارینونا په نارینو کې ابو جندل رضی الله عنه دی سلمہ ابن هشام دے عیاش ابن ابی ربیعہ دے دارنگے ولید ابن الولید دے نور صحابہ دی والنساء د زنانونا داس ظالمانو په زنانو به ظلم کو کنا الکستا دشمنی نارینه سر دے په زنانو سره ظلم کې لکه لو بابا د عباس رضی الله عنه بیبي شو
دارنګه ام کلثوم رضی الله عنها شو والولدان او د ماشومانو نه او ماشومان به ظلمونه او زیاتی وکولو د کافرانو الذين يقولون الذين دا ټولو دا نارینا زنانا او دا ماشومانو او دا والولدان بل معنا غلامان او وینځم کولی شو لکه تفسیر کبیر دا ولدان معنا غلامان او وینځم کړي دا یعنی دا الرجال او دا النساء مراد آزاد خلق شو او د ولدان مراد یا غلامان او وینځي دي او یا د ولدان معنا ماشومان ولکانو اصل کې ولدان جمع د ولد امراضي او جمع د ولید امراضي نو ولید غلام توي او ولید وینځي توي او ولد الک توي الذين يقولون کسان چې دی وایي چونکه نور طاقت شته نه مکه مکرمه کې بندیوان دي د دعا طاقت خوشته نه دعاګانې کې الذين يقولون کسان دي چې دی وایي ربنا ای رب زمونږه دا کوم ته یو بل سبق او تعلیم دی چې کله په یو ځای کې گرفتار شوي د خپل وس او طاقت او د خلاصولو کستا جانی طاقت نه جانی طاقت استعمال کا مالی طاقت استعمال کا او کدا طاقت نشته نو امید کېږي ما دعاګانې کوا دعاګانې به جاری ساتي لکه د مؤمن مسلمان لوی هتیار دا دعا ده الذين يقولون ربنا دی وخت مسلمانان پوره دنیا کې مغلوب دي کمزوري دي د دعا طاقت به استعمالي با دام دنیا کې دی وخت یو پروپاګاندا شروع د اسلام خلافو 58 اسلامی ملکونه دي یته شي دعاګانې کی نور بس کې دعاګانې هو کم از کم کې کنه دارې صحابه دعاګانې وکولې مدینه منوره کې صحابه موجود دي لیکن دونه طاقت نو چې حمله کړي په مکه مکرمه باندې مکه مکرمه طاقت سیواو چې کله موقع جوړ شو نبی اسلام حمله کړي د سن 8 هجری کې لیکن فی الحال به صحابه دعاګانې کولې یو بل سبق مونږ ته ملو شو چې دعاګانې کوي نو ځان سره په دعا کې زنانم شریک کوي ماشومانم شریک کوي دعا ډیر زر قبليږي چې پای کې ماشومانم ناشتي ځکه ماشومان ګناه نه کوي مکلف نه دي مونږ کو چونکې د ګناهونو کتابونه ډک کړي دي ماشومان هو ګناه د سره کینا کو کې نو ګناه نه ځکه چې لا مکلف نه دي د ماشوم دعا او د ماشوم امین ډیر زر قبليږي دلته کې ماشومان هم دعاګانې کولې هغه صلات استسقا کله چې باران نکېږي او د باران لپاره خلک صحرا ته وځي سره د ماشومانو مباسي لکه د ماشومانو دعا ډیر زر قبليږي سليمان عليه السلام په زمانه کې باران نکېدو نو بارو وتلو نو وکته چې یو میګي دعا کوله الله پاک سليمان عليه السلام له د زناورو د حیواناتو ردی په جبم پویدو یو میګیم دعا کوله سليمان عليه السلام راځي باران بکیږي چاوتی جوړې بس چې میګي دعا شروع کړ باران بخه مها کیږي میګي ګناه نه کی د سره په داسې موقع باندې ماشومانو یونس علیہ السلام په قوم چې کله عذاب راتو نشانات او علامات او ظاهر شوي وو نو قوم سمجھدار او خيارو یونس علیہ السلام را پیدا کې چې توبه واسه ایمان نوړو یونس علیہ السلام بار وته نو سمجھدار خلک را دي چې میدان ته وځو را دي چې په شریک الله ته جړه فریاد وکړو نو په دغه موقع باندې دی نارینم لړو زنانه او ماشومان مو تر دې چې مفسرین حضرات یې سره زناورم بار بوتلو دا زناور او حیوانات یې سره میدان ته بوتلو او ټول په شریک الله ته جړه فریاد وکړي دا الله تعالی چا سره انتقام او س دشمنی خو نشته دی الله هم د کوالي چې بنده ماته سرخ کته کی چې کته کن الله تعالی راغلی عذاب واپس بوتو نو هغه دعا ډیره زر قبليږي چې ماشومان شریک شي په دې خپل ماشومان دعاګانې کوي دا دعا ډیره زر قبليږي او بیا خاص کر کمزوري خلکو کور کې کمزوري معذور خلک دی لیونی دي ای تسپک مګورې دي سر خنداګانی مکوي مذاق مکوي او معاشره کې واسي کمزوري خلکی معذوري پلاس او پخپو خلک سر مذاق کی سوت جامد راکاږي سوت چپړې تختی د دې خیری هزار مال تباہ او برباد بشي د معذور خلکو سره د لیوانو سره مذاق بالکل مکوي چې سونه امداد کول شي او کې کني سنجیده تیرېږي پلار باندې دانن چې مونږ تبای وي او جدام دا چې مونږ دې خلکو سره مذاق کو الله تعالی وګوري کنه تعالی عقل د دې رفا د دې ته مذاق شروع کا
نو دا خلک د مذاق نه دی له عزت ورکې دی له ریسپیکټ ورکړه چې دا معاشري او پسمانده قوم نه عزت ول ورکې ربنا ای رب زمونږه اخرجنا وباسی مونږ لرا من هذه القريه د دې کلینا مراد مکه مکرمه ده قريه کلی ته وي کلی په دوه کې یو غټي یو لوکي وي لوکي کلی ته بستی وایي او یو غټ کلی دی نو قريه کبیره او قريه صغیره غټ کلی مراد دی چې موږ نن سبا ته شهر وایو الظالم اهلها چې ظالمان دي اوسیدون کې ردی د مکه مکرمه اوسیدون کې ظالمان دي اوس هو که سړی مکه مکرمه ته لاړ شي دا دعا باندې کې چې خدای ماته وباسي بلکې اوس خو مؤمن مسلمان دا دعا کوي چې خدای ما مکه مکرمه ته بوزي او خدای ما بار بار بوزي خدای مال مرګ الته کې راولي دا هو د هغه زماني خبرې دي چې کله ته کې شرک غلبه وا او کافران غالب او اسلام کمزور او فتح مکی سره مکه مکرمه دارالاسلام شو د دین مخکې دا دارالحرب او دارالشرک او دا دارالاسلام دی اوس به یو سړی دا دعا نه کوي چې خدای ما د مکه مکرمه نه وباسي دا دعا وکړي چې خدای ما مکه مکرمه ته بوزي او مال مرګ التراولي زما لمحات او اوقات التک زیات تیر کې الظالم اهلها چې ظالمان دي اوسیدون کې ردی نو دی دعا کې وجعل لنا من لدنک او وګرځه زمونږ د پاره د خپل جانبنا من لدنک خدای مونږ سره وایي نشتا مسلمانان دونه کمزوري چې په خپل نه یونین جوړول شو نه خپل کې اتفاق کول شو نه منظم کیدی شو دونه کمزوري وو نو دی الله د اسباب په میدان کې هم بالکل فیل یو مونږ سره سم نشتا ای خدای ته د خپل طرف نه سبندو وسو کې مونږ سره خو نشتا من لدنک ولیا د خپل جانب نه ولی دوست وي نو خدای څوک دوست موږ لپاره مقرر کړي چې هغه موږ کارونه وکړي وجعل لنا من لدنک او وګرځوا زموږ لپاره د خپل جانب نه نصيرا مددگار نصير مددگارو نبی علیہ السلام ډېر مددگار وګرځیدو مکه مکرمه فتح کړه او بیا عتاب ابن اسید رضی الله عنه د مکه مکرمه امیر شو دعاګانې قبول شو یو څو کال بعد هغه مکه مکرمه دارالاسلام شو ار سړی وته آزاد تو راتوبه اوس مسله دارا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مسلک دی چې دا حرم شریف چیرې دار چا دی نه دا د سعودي والوم نه دی او دا د چې کوم شاهي خانده د غیم نه د پوره مسلمانانو پوره د عالم اسلام دا جماعت دی حرم شریف دا د چا ذاتی ملکیت نه دی او ملک دی او نه دی او قوم دی دا د پوره د عالم اسلام د مشرق او د مغرب او د شمال او د جنوب کې چې څومره مسلمان دا ټول مشترکه مسجد دی هر سړی وته تیشي هر ټیم وته تیشي څوک په پابندی نه لګي څوک منکینه او سو شو تاسو لرا چې تاسو نه جنگيږئ په لار د الله تعالی کې او په خلاصولو دا کمزورو کې د نارینو نه د زنانو نه د ماشومانو نه هغه کسان چې دی وایي ای رب زمونږه او ما سیمونږ لره دی کلینا چې ظالمان دی اوسیدون کې ردی او ګرځو زمونږ د پر د خپل جانب نه څوک دوستو او ګرځو زمونږ د پر د خپل جانب څوک مددگار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا آکسانو چې مان وروړي دي يقاتلون دی جنگ کوي فی سبیل الله فلار د الله تعالی کې والذین کفروا او آکسان چې کفر یې کړی دی یقاتلون دی جنگ کوي فی سبیل الطاغوت فلار د شیطان کې فقاتلوا پس تاسو جنگو کې اولیاء الشیطان دوستانو د شیطان سره ان کید الشیطان بیشکا مکر د شیطان کان ضعیفا دې ډیر کمزوري آیت مبارکه کې
ترغیب دی د جهاد باره کې چې د الله په لاره کې جهاد کوئ، او مقصد د جهاد د الله تعالی رضا به وي، چې د الله تعالی کلمه دا اوچته شي او غالبه شي. ځکه د مؤمنانو نه علاوه چې کوم خلک جنگ کې کافرانو او مشرکانو، نو دی ګورې صرف او صرف د شیطان دپاره جنگ کې، چې د شیطان نوم غالبه شي او د شیطان میشن کامیاب شي. نو شیطان په خپله کمزور دی، نشي غالبې دی، او د شیطان ملګری هم نشي غالبې دی. رحمان غالبه دی، د رحمان ملګری به هم غالبه وي. ځکه الله تعالی به د خپلو مؤمنانو بندګانو مدد بکي، او د الله تعالی او د شیطان چې کله مقابله راشي نو الله تعالی به غالبه کیږي. آیت کې یو اصول دی چې د دنیا د شورونه دا یو قانون را روان دی چې د رحمان او د شیطان مقابله شروع ده. د رحمان ملګری هم دنیا کې شته او د شیطان ملګری هم شته. انبیاء کرام علیهم السلام د الله تعالی او د رحمان د پیغام د غالبه کولو دپاره راځي، او مقابله کې شیطان او د شیطان ملګری چې دي نو دی همیشه دنیا کې د شیطان د کلمې او د نوم د اوچتولو دپاره راځي. دا په ازل کې دا خبره شوې ده چې کله شیطان مردود شو او دی د اسمانونو نه کته رالیږو دنیا ته، نو د شیطان په هغه وخت کې ویلو وی الله تعالی ته وی ولا تجدو اکثرهم شاکرینو، بندگان بستاوی خوستا شکر گزار بنی زما تعریفونه بکی. شیطان آټم قسم خوړلو وی قسم دې چې دا کار به داسې کوم به چې زه به دې ګمراه کوم به. الله تعالی هغه ټیم کې وفرمایلو الا عبادک منهم المخلصین، زما چې کوم مخلص بندگان دي پای وستا وس نه چلیږي، پای وستا مکر نه چلیږي با. او کله چې شیطان دنیا ته راغلی دی په خپل میشن کې شروع دی، مقصد دا چې د شیطان میشن غالب شي. انبیاء کرام علیهم السلام مقصد دا چې د الله کلمه او د الله نوم غالب شي. آیت کې دا بیان دی چې مؤمن به د الله د رضا دپاره لګیا وي، او د مؤمن مقابله کې چې څوک هم راځي دی د شیطان دپاره لګیا دي. د شیطان خپل ملګري دي، د رحمان د کلمې د اوچتولو خپل ملګري دي. د رحمان بندگان به غالبه کیږي، مؤمنان به غالبه کیږي، او شیطان به خامخا مغلوبه کیږي. او د هغې یو مثال د بدر په میدان کې وشو. د بدر جنگ چې شروع کېدو نو کافرانو شیطان تیزولو چې دا مقابله وشي. شیطان راغلو او دې سره د مکې مکرمې نه را روان شو، او دی وی چې تاسو سره ما او زما ملګري تاسو سره دي. دی را روانو تر دې چې د بدر میدان ته راوستلو، او تر دې چې د شیطان باقی د انسان په شکل کې راغلو، او د ابو سفیانو په لاس کې لاس ایښودی و، او شیطان دا وی لا غالب لکم اليوم انی جار لکم، شیطانی تاسو به غالبه کېږئ، په تاسو څوک نشي غالبه کېدی، او زم تاسو سره ما زما ملګري هم تاسو سره دي. خو چې کله فرشتې راغلې، جبریل علیه السلام میدان ته راکوز شو، نو دې شیطان خو جبریل علیه السلام مخکې لیدلو، ځکه د خو جنت کې وخت تیر کړی دی، فرشتې لیدلې وې. چې کله د فرشتې ولیدې پوه شي چې اوهو د رحمان مدد راغی، نو بس شیطان د ابو سفیان د لاس نه لاس وباسو، یا د ابو جهل په لاس کې لاس ایښودی و. هغه ته په دې وخت کې کوم خوځي، ده ورته وی انی ارا ما لا ترون انی اخاف الله، زه هغه څه وینم چې تاسو نه وینئ. یعنې ما خو فرشتي ولیده، اوس فرشتي نه ښکاري، تاسو خو دا 313 صحابه ښکاري، ما ته هغې په زرګونو فرشتې ښکاري. نو ده وی انی ارا ما لا ترون، زه وینم هغه څه چې تاسو نه وینئ. انی اخاف الله، زه یېرېږم هسې نه په دې وخت کې د الله عذاب ما باندې را نه شي، ځکه والله شدید العقاب، الله ګوره ډېر سخت عذاب والا دی. ډېره میدان نه وتښتېدو. نو شیطان لوی جال جوړ کړو، کافران راتیز هم کړو، میدان ته یې راوستلو، د مسلمانانو خلاف یې جنګولو. لیکن چې کله رحمان مدد راغی د شیطان بیا وتښتېدو. نو قرآن کریم په آخره کې وی د شیطان مکر کمزور دی،
د شیطان سازش او جال کمزور دی. په ظاهره کې ډېر غټ ښکاري، ډېره غټه منصوبه یې کړي، ډېر غټ پلانینګ یې کړی وي، لیکن چې د الله تعالی مدد راشي بیا شیطان او د شیطان ارسه کمزور دي. شیطان په خپل هم ډېر کمزور دی. دا خو مونږ د ګناهونو په وجه دې طاقتور کړی دی، ورنه شیطان انتهایی کمزور دی. دومره کمزور چې انسان ته مخامخ نشي راتلی، او دارنګه چې دې ته باندې گزار کړي نو پټ گزار بکی او د شا د غاړې بکی، مخامخ هم نشي راتلی، دومره کمزور دی. صرف په بسم الله ویلو سره شیطان تعالی خواله نشي راتلی. حدیث کې راځي، ابو داود شریف کې روایت دی، وی دا شیطان انسان سره لبی کی چې کله انسان بیت الخلا ته لړ شي، نو دا شیطان الته کې ناست یو انسان سره او د انسان د اندامونو بدن سره دی لبی کې او کیل کود کی. او چې کله انسان د بیت الخلا نه مخکې بسم الله وی، یا صرف بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم پوره وی، او بیا اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ودن لاړو، شیطان دې د سره لیدیم نشي. بیا یعنی صرف د بسم الله دونه طاقت ته چې شیطان د نظر نه تبشوي او تا ته نه ښکاري او نه تا سره بیا دی لبی کولی شي. انسان چې خوراک کی دا شیطان انسان سره یو ځای خوراک کی، او چې تا په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم وی، دا شیطان ستا په خوراک کې ګوتم نشي ننباسلی، تا له نږدې نشي راتی، دونه خو کمزوری دی. د بسم الله دونه طاقت دی. الله تعالی مونږ ته د هرې موقع دعاګانې ښودلې دي، د خوراکو، د څښاکو، د بیت الخلا ته د تلو، د وده کېدو. اوس چې مؤمن غافل دی او مؤمن الله تعالی اسلحه ورکړې ده، دومره اسانه اسلحه، اسانې دعاګانې، هغه دعاګانې مونږ د سره نه وایو او مونږ هغه کار کو چې شیطان پې خوشحالیږي. نو شیطان مونږ حق قوي کړیم دی، مضبوط کړیم دی، طاقتور کړیم دی. بس شیطان صرف اشاره کوي او مونږ لګیا یو مخکې، نو خود بیا شیطان غالبه دی. نو نن مؤمن مسلمان په مسنون دعاګانو باندې شروع شي، هر ټیم د الله یاد کې لګیایي، تاسو ګورئ شیطان خالم نشي راتلی. آیت الکرسی بهترین طاقتور عمل دی. د وده کېدو نه مخکې آیت الکرسی انسان وي، د هر مون نفس چې آیت الکرسی وي د شیطان د هر څه نه مکمل محفوظ شوي. آیت الکرسی اوس مؤمن نه وي نصفې کوي. بخاري کې روایت دی، د صدقې یو ډیرې او د کجورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره رضی الله عنه پای باندې مقرر کړو چې ته به څوکیداری کې. نو دې کې شیطان ناغی او دا ډیرې نه غلا کوله. ابو هريره رضی الله عنه دې کلک رونی سو چې ته غلا کې، دا ته ډېر منت کو، سماجت کو چې غریب یم، بال بچدار یم او خیر دی. ابو هريره رضی الله عنه باندې زړه سوځېدو چې زه ډېر بیا به نه راځم، نو پرېښودو. سحر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو هريره رضی الله عنه نه تپوس کی چې بیګا ستا د ملګري څه واقعه وشوه، یعنې هغه چې غلا له راغلی او تېره جي بس ډېرو منت سماجت یې وکړو، واده یې وکړه چې بیا به نه راځم، بس پرې مې ښودو. نبی علیہ السلام خیال کو اگر بیا به راځي، دی بیا د شپې ولاړ دی څوکیداري کې، شیطان بیا راغی د انسان په شکل کې او بیا غلا کوله. بیا د راټینګ کو ته بیا رالی، هغه بیا منت سماجت وکړو ډېرو چې بیا به بالکل نه راځم، خیر د بیا زړه اوس یې پرېښودو. سحر بیا نبی علیہ السلام که بیګا څه چلو شو، بیا وجي بیا راغلی خو پرې مې ښودو، بیا به راځي. او په درېیمه شپه چې بیا راغی، نه ابو هريره رضی الله عنه کلک رونیسو، نن خو دې وړه پرېږدم نه، او دې ستنې پورې دې تړم او سبا دې د مدینې منورې ماشومانو ته حواله کوم. هغه ډېر زیات منت سماجت وکړو، ورته وی نن مې پرېږده یو ښکلې خبره ته ښیم، د دین یو ښکلې خبره. نه صحابه خو د دین تږي خلک وي، کومه خبره؟ وایي چې کله ته آیت الکرسي ووایې په یو څیز باندې، نو دغه څیز به د شیطان د شر نه، د شیطان نه به محفوظ شي. به دغه پرېښودو. سحر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا تپوس وکړو څه چلو شو، دغه شان چل شو. خو ما ته یو ډېره ښکلې خبره وښودله. وایي څه؟ وایي ما ته چې کله آیت الکرسي ته ووایې نو ته به د شیطان د شر نه او د شیطان نه به محفوظ شي. نبی علیہ السلام دا خبره ته رښتا کړې ده. ان الکذوب قد یصدق، کله کله دروغجن هم ریښه ووایي.
شیطان دې دروغجنو خدا خبره ریشا کړی دا. نو آیت الکرسی خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل تعلیماتو کې ویل دي، لیکن هغه شیطان هم په خپل وی چې زمانه ځان بچ کې نو دا کوه، لکه چې تا ته دشمن وی چې دا ما کمزوري ده چې زمانه ځان ساتي، نو دا د هتیار استعمالوه او دا کار کوي ته به زمانه محفوظي. او مؤمن مسلمان غافل دی. آیت کې بیان دی شیطان او د شیطان مکر سازش او جالونه د ټول کمزوري دي، او په شرط د دې چې مقابله کې مؤمنی. د مؤمن مقابله کې د شیطان مکر کمزور دی، او که مؤمن مقابله کې نه لري یا وګورئ شیطان قوي دی، طاقتور دی. الذين ها کسان آمنو چې ایمان وروړي دي د مؤمنانو، یقاتلون فی سبیل الله دی جنگ کوي په لار د الله تعالی کې. د مؤمن مقصد چې دی چې جهاد کې دی به د الله په لار کې بکی. د الله په لار نه مراد دار د الله د رضا لپاره بکی، د الله د کلمې د اوچتېدو او د غالب کېدو لپاره بکی. بل یو مقصد به د مؤمن نی. د مؤمن بچرم دا مقصد نی چې زه د ما نوم دی مشهور شي یا ما ترې بل څه میلاو شي، نه، صرف او صرف د الله د رضا لپاره. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه وی د آیت نه یو بل اصول مونږ ته میلاو شو چې د مؤمن هر یو کار به د الله د رضا لپاره به وي، صرف جهاد نه، هر یو کارو. مؤمن کچا سره ښېګړه کی، کچا سره مدد کی، کدا چا خدمت کی، کچا سره تعلق ساتي او که یو بل عبادت کی، مقصود به د صرف او صرف د الله رضا به وي. بیا تفسیر کبیر وی چې په کم یو عمل کې د الله رضا نه وه نو پوه شه دا عمل د شیطان لپاره دی. که هغه ته مونځ کې او که هغه ته روژه نیسي او که هغه ته صدقه ورکوي، خو چې د الله رضا نه وه به دا د شیطان لپاره شو. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایلو ان یسیر الریاء شرک، نو لږه ریا چې لږه دکلاوه یعنی چې د الله رضا پکې نه وي او لږ هم پکې تا پکې د بل چا نیت وکړو که نه وي دا هم شرک دی. بل دکې نبی علیہ السلام فرمای من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. چا چې مونځ وکړو د کلاوې دپاره یعنې د الله رضا پکې نه وه د شرک وکړو، او چا چې روژه ونیسله او د الله رضا نه وه پکې دا د شرک وکړو، او چا چې صدقه وکړه او د الله رضا نه د شرک وکړو. نو دا یعنې عقیدي والا مشرک نه دی، خو د مشرکانو کار وکړو. د مشرک هم هر یو کار د دنیا دپاره وي، د دم دغه کار د دنیا دپاره شو، د الله رضا دپاره نه شو. نو د مؤمن دپاره خو صرف دا خبره کافي ده چې بس الله ما ویني، بس الله نه به زه خپله صله او بدله غواړم، دنیا څه ده. انبیاء کرام علیهم السلام کې بنیادي صفت دا و چې دنیا کې د چا نه اسره نه ساتله، هغوی بس ما د الله دپاره وکړو، الله ما له دې بدله راکړي. وما اسألکم علیه من اجر، هر یو نبی وی زه په دې عمل باندې معمولی اجرت هم نه غواړم، هېڅ قسم مزدوري، هېڅ قسم اجرت زه په دې نیک عمل باندې نه غواړم. والذین کفروا، او ها کسان کفرو چې دی کفر کړی دی، هر یو منکرو یعنی که کافر دی که مشرک دی او که هغه منافق دی، یقاتلون دی جنگ کوي فی سبیل الطاغوت په لاره د شیطان کې. طاغوت ډېر غټ سرکشه ته وي، ډېر غټ متکبره ته وي، او ټول نه غټ سرکشه دا شیطان دی. بیا د شیطان هم بلا شي ملګري دي. طاغوت مخکې هم څو پیرې تېر شو، دا د طغیان نه دی او ډېر غټې سرکشۍ ته وي. د چې کوم خلک کافران دي دی هم جنګونه کوي د مؤمنانو خلافو، آیا دی د حق په حق باندې لګیا دي؟ وي نه، دا د شیطان دپاره جنگ کوي. کافرانو ځان ته ګمراه نه وي او نه ځان ته په ناحقه باندې وي، کافرانو ځان ته په حق باندې وي او الټا نبی علیہ السلام ته او صحابو ته بېدینه به وي. مکه مکرمه کې به کافرانو صحابو ته وي دا صابع دی، او صابع نه مراد بېدینه شوی دی. هغوی ته نبی علیہ السلام بېدینه ښکارېدو، صحابو ته بېدینه وي هم په دین باندې یو. مطلب یې څه د پلار نیکه په دین باندې مونږ را روان یو، د ابراهیم علیه السلام په ملت وي مونږ را روان یو،
او د نبی علیہ السلام او صحابه خو نوی دین شروع کړی دی. نو کافران هم ځان ته په ناحقه نه وي. نن سبا چې څونه دنیا کې کافران دي بت ته به سجده لګي ځان په حق باندې حسابي وي زه په حق باندې ما هر یو ځان ته په حق باندې وي. او قرآن وی نه دا د شیطان د پر لګیا دي او د شیطان په جالونو کې راغلي دي. فقاتلوا اولیاء الشیطان پس تاسو جنگو کې مؤمنانو توای پس تاسو جنگو کې دوستانو د شیطان سره. لکه یو د رحمان د پر لګیاي هغه د شیطان د پر لګیا دي. الله تعالی بخل بندگان خامها غالبه کی مدد به کی. شیطان سره د الله تعالی مدد نشته، نو شیطان ملګرو سره د الله تعالی مدد نشته دی. نو اے مؤمنان تاسو جنگ کوئ او په اخلاص سره کوئ، الله تعالی به تاسو غالبه کی. د دې مطلب دا نه دی که په یو جنگ کې مسلمانان مغلوب شو غني الله تعالی د کافرانو غني مدد وکړو، دا مطلب چرم نه دی. همیشه کچره یو جنگ کې مسلمانان مغلوب شو، جنگ بیلو او کافرانو جنگ وګټو، د دې مطلب دا چرم نه لري چې غني الله تعالی د کافرانو مدد وکړو. نه، دې ته موږ استدراج وایو. د کافرانو د پاره دا د رانیسلو یو طریقه ده. هغې ځان ته نورم په حق باندې وي چې موږ غني په حق یو، او نورم شیطان نورم ګمراهۍ ته بوځي او الله تعالی په عین موقع باندې رانیسي. تاسو کتلو امام حسین رضی الله عنه په حق باندې دی، په ظاهري میدان کې جنگ بیلل دی او یزید او د لښکرو جنگ ګټل دی. تفسیر کبیر ډېر ښکلي اصول بیان کړي دي. وی اهل خیر اهل حق کچره مغلوب هم شو دا غالب دي، او جبابره متکبره خلکو کدا په ظاهر کې غالب شنو مغلوب دي. یزید په ظاهر کې جنگ ګټل دی، حسین رضی الله په ظاهر کې جنگ بیلل دی لیکن حسین جنگ ګټل دی. نن په دنیا کې د حسین رضی الله عنه تذکره چې هلکینو د خیر په ذکر باندې کی چې ډیر ښه انسانو ظلم وسر شوی دی، او یا د یزید ذکر چې هلکی څوک په لعنت وایي او څوک تخیری کې څوک دا او څوک دا. تفسیر کبیر دام وی که د متکبر او د جبابرو خلکو دنیا کې په ظاهر کې جنگ ګټلی نو بیللی دی، لکه د هغې ذکر څوک ښه نه کي، او د مظلوم مسلمان ذکر چې خلک بیا کی تذکیرې کې نو د عزت په نظر باندې او د احترام په نظر باندې کی. فقاتلو پر تاسو جنگو کې مؤمنانو ته خطاب دی. اولیاء الشیطان دوستانو د شیطان سره. ان کید الشیطان بشکا مکر د شیطان چې دی، کید مکر ته وي، کید تدبیر تم وي، کید منصوبې تم وي، جال تم ویل کېږي. کید اصل کې د چا خلاف یو داسې تدبیر کول او سازش کول چې هغه ته نقصان رسي، خو هغه په ځان باندې پوهه کوي نه چې ستا خلاف لګیا یم، دې ته مکر او کید وایي. د کید نسبت الله تعالی تم کیږي، نو بیا الته معنا به مناسب تدبیر بکو. الله د چا خلاف چې کید کی نو مراد نه تدبیر دی، او د کید نسبت چې کله شیطان ته وشي یا غیر الله ته وشي نو مراد نه سازش او جالی. ان کید الشیطان، اردو کې کید د مکر په معنا استعمالیږي. یو د اردو لفظ دی کیدو، نو اردو کې کید د مکر او د فریب په معنا استعمالیږي. په عربی کې کید د مکر او فریب په معنا هم راځي او د مناسب تدبیر په معنا باندې هم راځي. دلته دا عربی کې استعمال شوی دی. نو ارزه کې د کید معنا به مکر او فریب بنکو، معنی تدبیر هم کولی شو، خو دلته معنا د مکر دی او سازش دی. ان کید الشیطان بشک مکر د شیطان چې دی کان ضعیفا دی ډیر کمزورې. د شیطان مکر اسم ډیر کمزورې دی، چې د رحمان مقابله کې راغی بیا خو ډیر زیات کمزورې دی. روح المانی لیکلیم دا خبره کړې ده چې د شیطان مکر بذات خود کمزورې دی، نو بیا چې شیطان د رحمان مقابله کې راشي نو الته به د شیطان مکر بیا څنګه قوي بشي، څنګه به غالب شي، هغه بیا ډیر زیات کمزوري وي. هغه کسانو چې ایمان وروړی دی دی جنگ کوي په لار د الله تعالی کې، او هغه کسانو چې کفر یې کړی دی دی جنگ کوي په لار د شیطان کې. پس تاسو جنگو کې دوستانو د شیطان سره، بېشکه مکر د شیطان چې دی دی ډېر کمزوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ألم ترى آیتان دی کتلی إلى الذين آکسانتا قیل لهم چی اویل شدیتا کفو ایدیکم بند کے تاسو لاسن اخپل واقیموا الصلاة او قائم کے من لرا وآتوا الزکاة او ور کے زکاة لرا فلما کتب علیہم پس ہر کلا چی فرض کرے شو پدی باندے القتالو جنگ کول اذا فریق منهم نو ناسا پا یو ڈلا دا دینا یخشون الناسا دی یریگی د خلقنا کخشیت اللہ پشان د یریدلو د اللہ تعالینا او اشد خشیتا یا زیاد پا یریدلو کے وقالو او دیوے ربنا اے رب زمونگا لما کتبتا تاولی فرض کرلو علینا القتال پمونگا باندی جنگ کول لولا اخرتنا تاولی مونگا رستو نکللو الى اجل قریب تر یو نیٹی نزدی پوری قل اوائے پیامبر علیہ السلام متاع الدنیا قلیل سامان د دنیا لگ دے والآخرت خیر او آخرت دیر ورده لمن اتقا د اعچا د پارا چو یریدو ولا تظلمون فتیلا او ظلم بنشی کے دلی پتا سباندے فتیلا ذر برابر آیت مبارکہ کے بیان دے چی پس خلق باندے جہاد فرض شو اول دی دعاګانې کوي چې موږ باندې جهاد دی فرض شي نو خوي چې موږ کافرانو سره مقابله وکړو خو چې کله بیا په دې باندې جهاد فرض شي نو دی بیا رستوالی شروع کو تاخیر یې شروع کو او دا وی چې جهاد لا نوې فرض شي نو خبه وا چې موږ ته لږ مکمل وشي چې موږ آرام او راحت سره ژوند تیر کړی وي یعنې بیا د جهاد نه سستی شروع کړه نو قرآن تاسو دنیا ولې غوره کوئ آخرت د دنیا نه ډېر بهتر دی جهاد کې کچرتاو شهیدان شوی نو ناکام نشي کامیاب شي آخرت ژوند به راته میلو شي هلته ډېر اجرونه او ثوابونه دي آیت مبارکه د چا باره کې دی یعنې دې کې د چا ذکر دی نو قرآن کریم صراحتا نوم نه دی اغستی چې دا د مؤمنانو باره کې دی که د منافقانو باره کې دی یو عام مفهوم یې بیان کړی دی د مفسرین حضرات و دې باره کې دوه قول دي یو قول دار چې دا د مؤمنانو باره کې نازل شوی دی او ته مطلب دا دی چې مکه مکرمه کې کله کافرانو ظلمونه او زیاتی شروع کړو په مؤمنانو باندې او مؤمنان تنگ شو نو نبی علیہ السلام ته وویل چې موږ ته اجازت راکړه چې موږ کافرانو له جواب ورکو موږ سره مقابله وکړو نبی علیہ السلام وفرمایل چې ما ته لا د جهاد حکم نه شوی لہذا تاسو به جهاد فی الحال لا نه کوئ که تاسو ډېر تنگ شوي نو دی هجرت وکړئ حبشې ته او یا مکه مکرمه کې صبر کوئ او برداشت کوئ بیا وروسته مدینې منورې ته هجرت حکم راغی نو صحابو مدینې منورې ته هجرت وکړو په مدینه منوره کې بیا د جهاد حکم راغی چې تاسو اوس کافرانو سره مقابله کولی شئ نو ظاهر خبره دا د انسان طبیعت دی چې کله د باندې سخت راشي دی هر څه ته تیاری چې کله په انسان باندې ظلمونه او زیاتی سیوا شي نو بیا دې د ځان نه طاقتور دشمن سره دې مقابلې ته تیار شي
مړ به دینه خو مړ خیم خو څه خو به وکړم ورسره که نه. خو کله چې په انسان باندې راحت راشي او آرام راشي او ظلمونه او زیاتی ختم شي، بیا انسان رو آرام پسند شي. بیا دی پرې چې لږې ورځې سمې تېرې کو، لږ ونته کې آرام وکړو، راحت وکړو، خوشحالۍ تېرې کو. چې مدینې منورې ته کله مسلمانان رالو او مدینه منوره کې خو بیا جنګونه هم نو، د کافرانو ظلمونه او زیاتیم بیا نو، آرام او راحت او امن و امان او پریشانۍ بیا نه وي. نو مسلمانان رو آرامده شو. بیا نو بله که جهاد حکم راغی نو بعد مسلمانانو وی چې حکم لا نه وی راغلی نو ښه به وه چې یو څو میاشتې یو څو ورځې هم لږې نور هم ښې تېرې کړې وې، او بیا وروستو چې تپدمه باندې که حکم راته نو راغلی به. نو دا مسلمانانو به طور اعتراض نه وی، خو چونکې عادت شوي آرام او راحت سره، نو هغوی وی که چېرې فی الحال لا حکم نه وی راغلی او موږ ته لږه موقع نور هم میلاو شوې وی او نور هم لږې مزې هم کړې وې، لږې خوشحالۍ هم کړې وې، او بیا وروستو چې ته حکم راتی نو ښه به وه. نو قرآن وی داسې تاسو له نه دي ویل پکارو، دنیا سره له مه لګوئ. د دنیا آرام و راحت دا عارضي دی، د آخرت زندگی دا دائمی دا او همیشه لپاره ده. که تاسو جهاد له لړ شئ او هلته شهیدان شئ نو ډېر ښکلی ژوند ته لاړئ. دنیا ژوند څه ژوند دی؟ او یا دا چې آیت د منافقانو باره کې نازل شوی دی. د منافقانو خو چرته هم جهاد د زړه نه دی کړی، دی خو په خوله باندې به ایمان او اسلام وی، خو د زړه نه خو ایمان او اسلامونه. نو کله به چې سخت حالات راله او د جهاد موقع به راله نو دی به کله بانې کولې او کله به عذر پیش کو، کله څو ډېر د مجبورۍ په حالت کې به دی تلل به. نو بیا دی دا خبرې ښکاره کړي دي چېرې د جهاد حکم نه وي نو ښه به وه. څه ضرورت دی چې موږ باندې جهاد فرض شو؟ الله تعالی په خپله دشمنانو سره په خپله مقابله کړې وه که نه؟ دا مخکني قومونه چې په خپله تباه کړو نو دوی به هم تباه کړي وو که نه؟ قوم عاد او قوم سمود او دا نور قومونه چې الله تعالی هلاک کولو نو دا قومونه به هم هلاک کړو. څرنګه باندې سخت احکامات نازلي. نو قرآن وی تاسو جهاد نه ولې نفرت کوئ؟ دنیا هم خوښه ده، دنیا هر څه عارضي دی، آخرت ته رغبت پیدا کړئ، ایمان نوړئ، مخلص شئ تاسو چې د آخرت نعمتونه ته میلاو شي. علم تر الی الذین، آیا تا نه دي کتلی؟ مخاطب نبی علیہ السلام دی چې پیغمبر علیہ السلام تا نه دي کتلی؟ الی الذین کسانو ته قیل لهم چې وویل شو دی ته، قاعد د مؤمنانو بارک شي. بیا مکه مکرمه کې دی ته ویل شوي وو، او مکه مکرمه کې مسلمانانو د نبی علیہ السلام نه طلب وکړو چې موږ کافرانو سره مقابله کو، هسې موږ باندې ظلمونه او زیاتي شروع دي نو مړه به شو، نور به څه وشي؟ د کم از کم جواب خو ول ورکړو کافرانو له به کم از کم. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې نه، ما ته لا د جهاد حکم نه دی شوی، تاسو به مقابله کافرانو سره نه کوئ. دوه صورتونه دي، یا خو مکه مکرمه کې اوسیږئ، برداشت کوئ، صبر کوئ، او یا که تاسو تنګ شوي یې نو ځئ حبشې ته هجرت وکئ. د مدینې منورې د هجرت حکم اخیری کې راغلی دی. شروع کې حکم راځي چې تاسو حبشې ته لاړ شئ، دا موجوده سودان ته. د دې وجې نه ډېرو صحابو حبشې ته هجرت کړی دی. عثمان رضی الله عنه هجرت کړو، دارنګې ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ، ام سلمه رضی الله تعالی عنها، دې حضراتو هلته هجرت کړی دی. نورو صحابو جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ، ډېرو صحابو حبشې طرف ته هجرت کړی دی د خپل ځان د بچاو دپاره. کفو ایدیهم، منع کې تاسو لاسونه خپلو. کف یا کف منع بندولو، منع کولو. عربی کې دې تلی ته کف وایي. دې تلی ته کف ځکه وي چې په دې خلک بل سړی بندي او منع کي چې تا باندې څوک ګزار کي، خلک یې مه کوه، خپل دشمن ته په لاس باندې منع کې دکه دې ته کف وایي. نو کف معنی منع کول او بندولو. نبی علیہ السلام صحابو ته وی تاسو منع کې خپل لاسونه، او د لاسونو منع کولو مطلب دا کافران باندې لاس نه اوچتوئ، جهاد به نه کوئ، مقابله به نه کوئ فی الحالو، بلکې صرف صبر او برداشت کوئ او دعاګانې کوئ. او یا ځئ
حبشې ته لاړ شئ. کفو ایدیکم، منع کې تاسو، بند کې تاسو خپل لاسونه د جنگ کولو نه، د جهاد کولو نه. که دا به څه جهادي چې تاسو لږ یې هغې ډېر دي. اکثریت د کافرانو تاسو ډېر پشمار باندې یې، بل تاسو کمزور یې. د مکې مکرمې مقامي خلکو خو ایمان ډېر وروستو راوړی دی، زیاتر مهاجر خلکو. لکه مثال بلال رضی الله عنه دی، یو خو د حبشې دی، دویم غلام دی. لکه صہیب رضی الله عنه نو د روم دی، د مکې مکرمې اوسېدونکی نه دی. ابو ذر دی نو د غفار قبیلې دی. داسې چې نومونه اخلي نو اکثر صحابه چې ایمان ناوړو مکه مکرمه کې نو اکثر مهاجرو د بل وطنو. د مکې مکرمې مقامي خلکو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی، عثمان رضی الله عنه او سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه، داسې اشمار یو څو کسان دي. او اکثریت سرداران او کافران هغې د اسلام نه خلاف وو. نبی علیہ السلام چې صحابو ته چې تاسو لاس منې کې او بند کې او جنگ مه کوئ، مطلب دا دی چې که لاس او موچت کو نو خیر بیا بالکل نشته، بیا خو به یو ورځ هم مکه مکرمه کې تېره نه کوئ. د دې وجې نه فی الحال تاسو جواب مه کوئ او لاس بند کوئ، نه یې باندې به لاس نه اوچتوئ. کفو ایدیکم، بند کې تاسو، منې کې تاسو خپل لاسونه. واقیموا الصلاة، او قائم کې تاسو مونځ لره. فی الحال تاسو مونځ قائم کې، د مونځ حکم راغلی و مخکې نه. مونځ خاصې د معراج په شپه باندې فرض شوی دی او د معراج واقعه سن 11 بعثت باندې شوی ده. د نبوت ملاویدو نه 10 کاله بعد یا 11 کاله بعد د معراج واقعه شوی ده. نو دا 15 مونځونه د معراج په شپه باندې فرض شوي دي. د دې نه مخکې صرف 2 یا 3 مونځونه د سهار او د ماسوتنو او د تهجد مونځو، دا د هجرت نه مخکې و، شروع نبی علیه الصلاة والسلام باندې. او که د هجرت نه مخکې خبرې نو فی الحال دکه مونځونه کوئ. او د هجرت د معراج په شپه باندې، د معراج په شپه باندې بیا 11 مونځونه بیا فرض شو چې دا په 11 کال باندې معراج واقع شوې ده. نو که دا خبره د معراج نه مخکې وي نو فی الحال دغه 2 یا 3 مونځونه کوئ او بیا دغه 15 مونځونه رالو، دا 15 مونځونه فی الحال کوئ. دغه شان خبره د موسی علیه السلام قوم تم شوې ده چې کله فرعون ظلمونه او زیاتی بیا شروع کړو او دوباره ولا ماشومان قتلولو، نو بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته جنگ بسکو. نو موسی علیه السلام تو فرمایلو وجعلوا بیوتکم قبلة واقیموا الصلاة. فی الحال تاسو په کورونو کې مونځونه شروع کړئ، د مونځ عمل جاری ساتئ، د الله مدد به راځي به. نو موسی علیه السلام هم قوم ته وایي چې تاسو فرعون سره مقابله دی وخت کې نشئ کولی او په تاسو باندې پابندۍ دي. دغه فرعون لاک ډاون کړو، حکم یې کړو لاک ډاون مکملو چې څوک هم د کوره بار نه روځئ، جومات ته به نه راځئ، عبادت خانو ته به نه راځئ. نو موسی علیه السلام هېڅ خبر نه را، کور کې تاسو منځونه کوئ، په کور کې مصلې قائمې کوئ او منځونه جاری او ساری وساتئ. دلته صحابو ته ویل شو اقیموا الصلاة، فی الحال تاسو منځ قائم کړئ. وآتوا الزکاة، ورکړئ تاسو زکات لره. جهاد معمولی عمل نه دی، د جهاد دپاره مخکې تیاری پکاري. دا منځ او دا روژه، دا صدقه او خیرات او دا زکات، دا د جهاد دپاره تیاری دی. منځ او روژه تاکہ به صبر پیدا کی با، تاکہ به همت پیدا کی با. دا صدقه او خیرات په انسان کې د مال مینه کمی چې تاکہ دا خبرې راشي ته به جهاد کې بیا دا کارونه به کولی شي. جهاد کې بیا صبر به کوي، ایثار به کوي، آرام و راحت به قربانی به، مشقت به برداشت کوي. تیار په تیار جهاد نه کیږي. جهاد ډیر ګران عمل دی، ځکه ثواب سیوا دی. نو دا د شریعت دا نور احکامات چې دي دا سړی کې دنه قوت او همت او طاقت پیدا کی، نو اره وته جهاد وکي بیا. نو فی الحال مونځ کوي او زکات ورکوي چې تاسو کې همت او قوت پیدا شي. فلما كتب عليهم القتال، پس هر کله چې اولی کلی شو، لفظی معنی اولی کلی شو او مراد تینا فرض کولو، پس هر کله چې فرض کلی شو په دی باندې قتال جنگ کولو. دا په مدینه منوره کې چې کله صحابو هجرت وکړو
مدینه منوره کې حکم د جهاد راغی چې جهاد په دې باندې فرض شو نو اذا فریق منهم ناڅاپه یو ډله د دینه د دې مسلمانانو نه ټول مسلمانان نه بعضې خلکو یخشون الناس دی یریږي د خلکو نه د خلکو نه مراد بیا کافران دي د کافرانو نه داسې یریدل که خشیت الله په شان د یریدلو د الله تعالی نه څنګه چې سړی د الله نه یریږي دارنګې دي د خلکو نه یریدلو دا تشبیه ده مطلب چې څنګه د الله تعالی یره ده دغه شان دي د خلکو نه یریدلو او اشد خشیتا بلکې زیات په یریدلو کې گویا کې د الله نه زیات یره دی په دې اړونو کې رااله او د خلکو نه یریدلو حضرت تانی رحمه الله ښکلې توجیه کړې ده اصل کې د الله تعالی دا یره چې ده که نه دا عقلي ده زمونږ په عقل کې دا خبره پرته ده چې موږ به د الله نه به یریږو سړی چې یو کار کې یروي الله یسن الله مې رونه نیسي یروي الله شته نو د الله تعالی دا یره د انسان په عقل باندې غالبه ده یو د انسان طبیعت دی د انسان طبیعت هغه یرې نه انسان یریږي چې کوم تا ته مخامخي او تا ته محسوسیږي لکه مثال مار مخامخ ته به خامخا فوراً به یریږي به لړم مخامخ رای ته فوراً یریږي موسی علیه السلام څونه قوي او طاقتور انسان دی لیکن هغه چې کله همسا کته وغورځوله او د عین اجدها جوړه شوه نو هغه موسی علیه السلام چې دا همسا د په لاس کې وه او الله ورته وایي چې دا وغورځوه او همسا جوړه شوه موسی علیه السلام د هغې همسا نه چې مار شو یریدو او روان شو شلمه سپاره کې ردې ذکر دی شپاړسمه کې ردې ذکر دی چې موسی علیه السلام شا کړه روان شو الله تعالی یا موسی اقبل را مخامخ شه ولا تخف مه یریږه نو دا د مار نه یره کول دا د انسان طبیعت دی هر انسان کې به دا یره به خامخایي حادثه چې راشي دی به خامخا یریږي به که دا پیغمبر دی او که دا عام انسان دی نو جهاد مخامخي جهاد کې نیزۍ تورې ډزې دا مخامخي انسان په سترګو باندې ویني د دې نه هر انسان بیا یریږي دا دلته کې که خشیت الله دا الله یره عقلي ده طبعي نه ده ځکه الله تعالی مونږ ته ښکاري نه خلک وایي مړی سبا غم به سبا سره ګورو مړی لا اورېږله مرګ لا ډېر وروستو دی نو انسان د مخامخ یرې نه یریږي او د الله تعالی یره چې یقیني ده هر څه یقیني دی خو چونکې وروستو دی انسان زه ګورو به سره وخت پکې لا شته دی نو دلته کې ده کوي چې یخشون الناس که خشیت الله دی یریږي د خلکو نه په شان د یرې د الله تعالی نه خو د الله یره چونکې عقلي ده او دی د مخلوق نه یریږي طبعا ځکه او اشد خشیتا وي خدا علی چې کله مونږ آیاتو د مؤمنانو بارکې والو او قاعد د منافقانو بارکې نو منافق بیا حقیقت کې ډېر ډرپوک دی یې خو د مرګ نه هم یریږي د حادثاتو نه هم یریږي د آفاتو نه هم یریږي د هر څه نه دی یریږي او منافق امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وی بهتر دار چې آیت د منافقانو بارکې شي او د مؤمنانو بارکې نه وجه داره چې منافقانو درې اعتراض هم کړو یو دا چې یخشون الناس که خشیت الله منافقان داسې یریږي څنګه چې د الله نه یره پکار ده بلکې د الله نه زیات یره دی کې د خلکو نه ده مؤمن ټیک ته د خلکو نه به یریږي لیکن د الله یره ده کې سوای د خلکو نه دویم دا چې دی ربنا لما كتبت علينا القتال تنگ باندې جهاد ولی فرض کو د منافقانو دا به طور اعتراض ویلو مؤمن په الله تعالی اعتراض نه کینه الله په حکم باندې کی او دریم دا چې کل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى قرآن دې ته وایي چې د دنیا نفع کمه ده او د آخرت نفع غوره ده مؤمن په نظر کې د آخرت یره ډېره د آخرت نفع ډېره په مقابله دنیا کې او د کافر او د منافق په نظر کې دنیا ارس دي دنیا را د جنت ته او دریم دا چې رستو را روان دي ما اصابک من حسنة فمن الله وما اصابک من سیئة دا ما اصابک من حسنة فمن الله وما اصابک من سیئة فمن نفسک امام رازی رحمت الله علیه چې بهتر داري چې د منافقانو بارک شي وقالو دی وای ربنا ای رب زمونږه لما كتبت
تا ولې فرض کړلو علینا په موږ باندې القتال جنگ کولو. که منافقانو دا خبره کړي ناغي اعتراض کړی دی، او که مؤمنانو دا خبره کړي نو مؤمنانو به طور اعتراض دا خبر نه راکړي، چونکې دنیا سره لګونتي مینه پیدا شوې وه، آرام او راحت یې موندلو، نو ځکه دوی وایي چې لږ موږ ته نور هم میلاو شوی وی او دا حکم وروستو راغلی وي، نو ښه به وه. دا بلکل داسې ده لکه بعض اوقات مؤمن مسلمان وي، یره که په دې ژمي کې د سحر د امون ماسپښین سره وي نو ښه به وه، ځکه سحر پاڅېدل هم ګران دي، په یخ اوبو باندې اودس کول هم ګران دي. نو مؤمن دا اعتراض نه کوي، خو چونکې طبیعت داسې دی چېرې سحر هر څه ګران دي، نو که ماښام وي نو ښه به وه، که ماسپښین وي نو ښه به وه. لولا اخرتنا ولې تا رستو نه کړو مونږه، یا ولې تا مهلت را نه کړو مونږ ته الی اجل قریب تر نیټې نږدې پورې. نیټې نږدې نه مراد ده چې دا جهاد نه وي او مونږ خپله زندګي ښکلې تېرولې، ځواني هم تېره کړې، بیا بوډاوالي راغلی وي او بیا په خپل ټایم باندې مرګ راغلی وي. جهاد کې خو ځوانان شهیدان کېږي، چې مونږ ځوانۍ کې نه یو مړه شوي او خپل عمر هم پوره کړی وي. قل وایي نبی علیه الصلاة والسلام متاع الدنیا، سامان د ژوند د دنیا قلیل ډېر لږ دی. متاع کې د دنیا هر څه رالو، د دنیا تمامې خوشحالۍ تمام نعمتونه را دا دي، خو ښه دي خو لږ دي په مقابله د آخرت کې. والآخرت و آخرت خیر ډېر غوره دی لمن اتقا، د هغه چا دپاره چې د الله نه ویرېدو. د دنیا هر څه د آخرت مقابله کې کم دي. کموالی په څو اعتبار سره دی، یو خو دا چې د دنیا هر څه لږ دی، دنیا آخرت هر څه ډېر دي. دویم دا چې د دنیا د هر څه ناپایدار دي، یې خو لږ وخت پس خراب شي، زوال پرې راشي، او د آخرت په نعمتونو به زوال نه راځي. دریم دا چې د دنیا نعمتونو سره مصیبتونه بیا ډېر زیات دي. دنیا کې چې کله انسان ته یو نعمت میلاو شوی لکه نن آفتونه ورسره راغلي دي، خلک خو چې دا ښکلې ګاډۍ مې اخیستې نو سمه ورځ مې تېره نه کړه، خو چې دې ښکلې کور ته راغلي یو نو بس چې ته سمه ورځ تېره نه شوه، نو نعمت شته خو مصیبتونه ورسره ډېر دي. نظر بدو لګي انسان ته، خلکو حسد شروع شي، خلکو مقابله ورسره شروع شي، بیا د خلکو ها شروع شي، بیا نو هر څه بیا خراب توراب شي. د دنیا نعمتونو سره بیا مصیبتونه پریشانۍ ډېرې. که خدای دله مال درکو، د خلکو نظر بستا په مال باندې، دشمنان بری پیدا شي، بدخورۍ شروع شي، بیا اغوا بری تاوان بیا شروع شي. که خدای دله هر څه درکړو نو خامخا د مقابله شروع شي، بیا نو پریشانۍ ورسره ډېرې. آخرت کې به دا هر څه ډېر زیاتي، خو پریشانۍ به ورسره نه، هېڅ قسمه مسله به تا ته نه. والآخرت و آخرت چې دی مراد نه ثواب د آخرتو خیر ډېر غوره دی او بهتر دی لمن د پاره د هغه چا اتقا چې ویرید الله تعالی نه. آخرت ګورې خره خو د پرهیزګار انسان د پاره، د ګناهګار د پاره او د مشرک د پاره او د منافق د پاره او کافر د پاره آخرت ښه نه دی. آخرت خو بیا جیلخانه ده. د پرهیزګار انسان د پاره آخرت ډېر بهتر دی. ولا تظلمون، او تاسو باندې به ظلم نشي کېدلی. فتیلن، فتیل چې دی اصل کې تاسو به دا کجوره لیدلی، د کجورې د دې اډوکې د پاسه نری سپین پټ وي، کڅوړه وي نری سپینه، ایت عربی کې فتیل وایي. وي د دغه سپین پټ برابر بم په تاسو باندې به ظلم نه کېږي. نه انتهایی نری پټ سپینو، مراد نه ذره برابر او معمولی. فتیل اسې انغښتلی شوي ته وي. دا زمیندار چې دا پړې انغړي، دا پړې د لوښې نه او د نور څه نه دا پړې جوړې انغښتلو ته فتیل وایي. فتله یفتلو معنا، نو چونکې دغه کڅوړه هم د دې اډوکې نه ګیر چاپېر تو شوي وي نو ځکه ورته فتیل وایي. نو مراد نه معمولی او ذره برابر ظلم هم الله تعالی په تاسو باندې نه کوي، پوره اجر الله پاک تاسو له آخرت کې درکړي. آیتانه دي کتلي هغه کسانو ته چې ویل شو دي ته منع کوي تاسو لاسونه خپلو او قایم کوي مونږ لره ورکوي زکات لره. پس هر کله چې فرض کړی شو په دې باندې جنګ کول، ناڅاپه یو ډله دینه یریږي دي له خلکو نه په شان د یېرې د الله تعالی نه یا زیات په یېرېدلو کې، او وایي دی ای ربه زمونږه ولې تا فرض کړو په موږ باندې جنګ کولو،
ولې تا وروسته نه کړو مونږه تر نیټې نږدې پورې. وایي نبی علیه الصلاة والسلام سامان د دنیا لږ دی او آخرت ډېر غوره دی دپاره د هغه چا چې ویرېد د الله تعالی نه او تاسو باندې به ظلم نشي کېدلی د کجورې د هغه پټ برابر.